کتونکو الب خان شیرپو سره د خپل کیمرامین یاسر خان ستاسو په خدمت کې د اوتمانزو پریچیلو نه حاضر دی. ګرانو کتونکو زمونږ په معاشره کې جنگ چې کیږي نو یا په ښځه کیږي او یا په ځمکه کیږي. یو خو دا موبایل سیسټم روترې نو دی کې د ډیرو جنکو کردارونه مشکوک شوي دي. دویمه دا ده چې دلته کې دویم واده خو کوپر دی او زنانه ته وی یا سړي ته وی یا پلار ته وی چې یاره دی هلک دویم واده کوي دله دا جینۍ راکړه نو نه یې ورکوي. بیا هم د هغې دپاره خو موږ کوشش وکړو نو داسې مسلې پکې راشي چې هغه کوشش ناکامه شي او په دغې به د سر زه نن خبرې ترې کومه چې په دې کور کې کومه جینۍ مړه شوې ده ځوانه جانه 4 کاله د واده شي 2 بچي ترې نه پاتې شو ډېره په بې دردۍ سره وجلې شوې ده. د هغې نن څه 15 ورځې برابرېږي. لیټ ولې موږ رالو یا لیټ یې موږ ولې روغوښتلو؟ د هغې غټه وجه دا وه چې هغه جینۍ په کوم طریقه باندې مړه شوې وه هغې ته کوم پلین جوړ شوی و نو هغه پلین کې دوی مشکوک کړي و چې هغې خودکشي کړې ده. وخت تېرېدو سره سره دوی معلومه کړه چې نه دا په دې کور کې د خپل خاوند په ډزو وجلې ده. نو یو خو دغه خبره چې په بن باندې جینۍ ورکول ریزلټ یې دغه راځي افسوسناک دی د داسې قسمه خلکو د لاسه. دویم واده هغه کوپر وګرځي نه ورکوي هغه مور پلار به څنګه ورکړي؟ دویم دا چې په کومه جینۍ باندې کور کې ظلم کیږي په کار دا ده چې هغه دې ته ونه ګوري چې دا مې د پلار غیرت دی او دا مې د رور غیرت دی. دا ابس خبره ده چې پلار غیرت لري نو تپوس ته وکړي چې تپوس ته نه کوي نو خپل تپوس په خپله وکړه میدان ته روزه او دغه پلار لم جواب ورکړه او دغه مور لم جواب ورکړه چې زه صوبو خو نه یم روړی چې تا زه په داسې جیلخانه کې واده کړم چې هلته په ما ظلمونه کیږي تشدد کیږي بربریت کیږي او اخر دا چې بیا مړه کړي. زموږ په چاپیریال کې داسې ډېر واقعات رامخې ته دي خو ډېرې زنانه ډېرې جینکۍ په دې باندې چپ دي چې ضرور یا د پلار عزت په مې لاړ شي. ګرانو کتونکو دا کومه جینۍ چې تاسو وینئ نو د دې جینۍ څه 15 ورځې وشوې چې دا مړه شوې ده. لیټوالی ولې راغی دا به د دې مور سره خبرې اترې کوو. ولې دومره لیټ تاسو موږ ته ټیلیفون وکړو د دې څه وجه وه چې نن تا ته پته ولګېد چېرته د خاوند وجلې ده؟ چې ما ته خو دا پته نه وه چې ده لکه دا په خپله باندې زه چې اسپتال ته لاړم او ما دا د دې آلات ولیدل او دا دغه شان پرته وه چې ما دا زما خاوند چې لیټ رالی د دې دا څرګنده شوه چې زما د خاوند دا خبره وکړه چې زما لور څنګه ځان په خپله باندې ویشته هغې له خو د چمچې چل نه ورځي چې هغه سر ته لاندې واړی نو څنګه به تمانچه راخلي او دا به ځان ولي چې زما خاوند دا اواز وکړه چې دا زما مجرم دی او دا زما قاتل دی دا ونیسئ نو بس ده زما نخپې سپکې کړی. ما لور په ځان له باندې ګاډي ته اچولو ما سره پردو خلکو اچولې ده په عین موقع ته یې پیار وکړو ده پای هر څه ده ځان ته لارې ګودرې صفا کړې وي جي چې زه خبرېدم زه خو ښځه ذات ما ته خو دا پته نه وه چې زما لور ده په څه باندې دغه کړې ده ما خو لیدلې نه وه. ده 15 منټه زه اخوا کمره کې ایساره کړې ومه چې زه رابار شوم ما دوی ته ما تاسو خپله خور مور لرئ نو چې زه دله رالم ما ده ته په واټونو باندې زه دننه کېدم جي چې زه په واټونو باندې کې دننه کېدم چې دا زه مردخانې ته ورم دا په یوازې سر پرته وه دې سره دونه کمبل څادر دې سره نه دا د ده عزت نه صحیح. د دې واده 4 کاله وشو جی 15 میاشتې پکې کمې دي او 2 بچي دي 2 بچي دي یوه د 3 کالو ده بله د 3 میاشتو ده. د دې 2 جینکۍ شوي دي یعنې 2 لوریانې شوي څه وجه کېدی شاید دا لوریانې خو د سړي ته بدې نه جی د ده دا ښځه چې وه دا نه وه پیله دا یې چې وه دوله زما دا لور د دغې نه مخکې دا رسخت کړه د مور کره د دې د هغه ښځې بله لور د هغې د مور په کور باندې وشوه ټیک شوه د هغې نه باوجود چې ده راوسته د دې نه مخکې مور او پلار ما لرل کال مخکې خبره درته کوم دا ګلاب شاه او دا اختره ماله په غرمه کې رال دوی زما نه دا تپوس کوو ستا زوم چې دی هغه ښځه راولي وایي ستا څنګه خوښه ده ما یې زما مودی دی زه به تا نه تپوس کوم چې ده نن په ده زما په لور باندې په غوره ټپه باندې راوسته نو ده به نن ما ته ویلو که نه د سر به ما څه خپله واده پوره کړې وه دی به ما ته ویلو چې او دا ستا لور په ناخبرو کې ده
چې زه بیا دوی کره لاړم او چې دا ما دنه دا تپوس وکړم ما مدثره تا ته خپلې وعدې یادې دي ګلاب شاه تا ته خپلې وعدې یادې دي ما ته ما له به وړه راوړئ ما یې وړه بالې راوړم چې زه ستاسو نه د دې خبرو تپوس وکړم زه د دوی مړي له لاړم چې د زما په لور باندې بن راوسته د به ما له اطلاع راکړې وه که نه ښځه بنې خو پرې راوسته اسلام کې دویم واده دریم واده څلورم واده بالکل چې ساتلی شي خو دا راته ووایه چې بیا دا په د کور ځان کې طاقت لرو نو ځکه دا دویم واده کوو چې د ځان کې طاقت نه لرو زما لور به یې نه ودوله چې تا واده کړه تا په زما په لور باندې ظلم زیاتې شروع کړو تا به ما له واپس رالېږلې کې وه ظلم زیاتي تاسو ته کله پته ولګي ما ته پته نه ما ته د دې د مرګ په ورځ پته ولګېده دغې نه ورځ څلور ورځې مخکې ما له رالېږلې وه په درېیمه ورځ دا لور باندې چې به تا کره کور ته راتله چې تپوس دې نه دی کړی ما ته په سل کرته باندې کړو خو ما ته دا خبره نه وه څرګنده کړې په هغې باندې دونه پرېشر غورځولو چې هغې به ما ته بالکل خبره نه شوه کولی چې دغې نه مخکې ما کره څلور ورځې درې ورځې مخکې راله په څلورم ورځ دې ما پسې جواب وکړو راشه لور دې ځان ویشتې دی تا چې بن راوسته تا به ما ته ویلو که نه اوس خو ملزم گرفتار شوی دی که نه دا څنګه گرفتار شو دې لپاره تاسو بیا دعوه وکړله که نه ما هغه سات چې زه دلته چوکۍ ته لاړم زما لور لا پرته وه چې زه چوکۍ ته لاړم ما بیان ورکوم ما زما مجرم دا دی هغه مړ شوی و مجیب خان مړ شوی و هغه هم اخیستی وي زما دپاره هغه قدم نه اخیسته ما سوال ما منت ما زاری ما جړه په 11 په 14 ورځ زما رپورټ مخکې شوی دی او گرفتار کله شو گرفتار نن درېیمه ورځ ده نن درېیمه ورځ ده چې گرفتار شو نو ته څه وایې پولیس نه مطمئن یې د پولیس زما کوڅې له پیشو نه دی راغلی یو د چارسدي د تاڼۍ نه چې ما پسې راله هغوی زما نه بیان واخیسته هغه کاغذونه زما جج ته مخې ته شو نورې دوه لارې ګودرې ځان ته بالکل صفا کړې وې زه خو نه پوهېدم په دې خبرو باندې په ما باندې خو چانک دا چلو شو او د مخکې نه پلاین جوړ کړو ما ته صحیح لور دې مړه شوه ظلم ورسره شو ذاتي شو پولیس راغی ملزم یې ګرفتار که ته مزید څه غواړې زه دا پانسي کول غواړم چې د بل چا سره دا چلونه نه کوي ولې زما لور غریبه شوه زه غریبه شوم زما د غریبۍ انجام دا شه چې زما د لور سره به دا چلونه خلک کوي او کتونکو د غربت دا حال دی چې وګورئ جي دا کور کې دا مورکۍ چې کوم دی دا ماشومانو له دا څیزونه خرڅوي او په دې څیزونو کې چې کوم دی د خپلې لور واده کړله او هغه لور چې کومه ده تاسو وینئ چې شهزادګۍ ده او هغه وله مړه راله په وینو کې سره راله یو داسې حالات وشو څلور کاله وشو په څلور کالو کې دا بالکل د څه نه خبر کړي نه دي د دې زه بیا وایم چې په کومو زنانو باندې دا پرشر روزې دا پرشر مه کوئ او هغې خلکو ته مې چې دا څوک ځان سره تمانچې ګرځوي او په دې تمانچو باندې فخر کوي نه تاله څوک ډس کوي او نه ماله څوک ډس کوي د دې خبرو نه موزې ډس کول اسان کار دی خو زغمل بیا ډېر ګران کار دی او دشمني ټول تاوان دی خو یو سړی وایي چې دشمني ګټه ده نو او بل د انا ضد او کینه او بغض دی دا بعضې د پښتنو کې د انا ډېر زیاته ښه چې زه به داسې کوم او زما خو ډېر ښه تعلقات دي هېڅ ته په کار نه راځي چې کله د باندې راله اگر چې د خلکو سره د دې پرچخېلو دا کومه محله چې دا د ګاونډیانو ورسره کلک ورسره ولاړ دي نو دا ډېر کم خلک لیدل کېږي چې د دې خلکو سره ولاړ دي زه چې دلته څنګه رالم یو څو ګاونډیان رالل او هغوی د دې نه زیات خفګان او دا ټوله قصه یې راته وکړله چې داسې ظلم او زیاتې چې کوم دی نو هغه شوی دی دی په کور دننه وجلې ده او جی دا په کور دننه وجلې ده چې په کور کې تا دا لکه د نورو لیورونه وي زه دوی کره ناسته وم مړي لیتلي یم چې دوی کره زه لاړم ما یې د دې ښځې څنګه پروګرام دی ما یې څنګه چل دی ما یې تاسو وی ما لې ما پیله راوسته دا دویمه ښځه وی دا یې ما له ما پیله راوسته ما ویل چې زه دا نه ماپ کومه اسیم او وقار زما په مخامخ ویلې د هغې ګویان در کوم باقاعده چې ته وی زه دا کور کې نه پرېږدم دا توره بالکل زه کور کې پرېږدم نه نن هغه ښځه ده ګلاب شاه مصوره وقاره اسیمه تا ولې کور کې پرېښوده زما د لور په قتل کې تا ولې دا پرېښوده تا به نن هغه شړلې وه که نه زه تا ته پښتون ویم ته که وایې نه چې اته میاشتې د دې لپاره جرګې وکړې څونه کالي وله کړو یا څونه ځای 4 تولې کالی دی 15 مرلیزې په ده پسې لیکلی د کور دننه د ګیټ دا به بالکل په دې باندې لګي را لګي نه دا به د دې خوا له زه نه رالم هغه خرابه ده هغه داسې ده هغې ما څه په تاڼه تحصیل باندې دا کار وکړو نن هغه ښه شوه او زما ماشومه لور قتل شو په څه وجه قتل شوه اته میاشتې د جرګې کړې د 8 میاشتې مسلسل ما پسې د جرګې کړې وې د ګلاب شاه په ما پسې کړې وې نن به ګلاب شاه د خپل زوی نیولی او ما ته بیا راوستو چې دا ولې باوجود چې زما لور خاورو ته وسپارله په سهار له ما له رالی او زما قبر ته د لور کېناسته
ما ته وی ولې بیبي ته بدل شوې چې تا زما لور خاورو ته وسپارله نو زه به بدلېږم نه تا ما سره کم ښه کار وکړو ته ما سره ته خو ما سره خپله په خوب باندې لا نړې که نه ته خو ځان ته پښتون وې وجود یې څنګه و نور ظلم جبر پې شوی وجود ولا چې ما وکړو وجود یې لکه بس ده چې کوم دغه څه کړي که نه هغه الله لیدلي دي بس هغه الله لیدلي دي ما په خپل لاس لمبولې ده جي په عین موقع تا ولې راپورټ ډکو ستا نوم څه دی یو یاره جی بس موږ د دې ښځې مې ټبر مړو هغې کې غمرازۍ کې ورا روانو چانس کې به چې عثمانزو ته ورسېدو نو زه د دوی نه بازار کې کوشم ټبر مې را سره و د تنګي نه راډیو د ماما نه درې مرض وه چې زه تې بازار کې کوشم مونځ مونځ مې وکړو یو پیاله چای مې وڅښله چې رالیم دې سرویس ته رالیم دې ملګرو راته وایي ماماجي وایي ستا لور وفات شوې ده نو بس ما باندې چې دا واضح شو د دې ځای پورې زه نشم راتلی چې دې کور ته رالم به دې وړو راته وایي دغسې وایي کاکاجي وایي ستا خدیجه لور وفات شوې ده بس بیا رانه بیخي څه وخته بیا روان شوی یم دغه ته وتې صحیح ده بیا چې لاړې نو راپورټ دې وکړو نه نو راپورټ خو مې ځکه نه دی کړی چې ده راته اسپیانو دروړي زما دا مور هم دغه اسپتال کې ولاړه وه دا زوی مې هم ولاړ و دوی ته خپل دا لاش نه ښو دوی به پسې پرکنډې کولې د تره زامنې دا پولیس ټول یې دروړي وو ټول یې ماړه کړي وو زما د میندو خویندو رونداریانو پورې خندل یو خنده یې کوله ته ولې خندا کوې دوی ته خو خپل لاش وښایه که نه نو دا دونه یار دا دونه سپک نظر دا به سبار سړی یو لور به ورکوي زوم به سره دا لوبې کوي نو زما خلکو ګوته په څو لګوله ګوته جی ما چې لور راوچته کړه دا ظالمان یو دروړې وغه پولیسو خالي که نه اسپتال نه چې خپل دغه ما خپله لور دې خوا راوسته بلون کې مې راوچته کړه دا زوی ما نه پاتې شو لکه خو ما سره راوخېږه که نه دا د ما مشر زوی ده نه جي بس بیا چې زه ته دې خوا راغلی خپلې لور له بس ده نه یې په زور زیاتی ګوته لګولې ده چې د خور دې د اپریشن دی او راشه بس ګوته ولګوه نو بس دغه ارامېتوب یې کړی ګوته یې ترې لګولې ده دې مدثر شاه او ګلاب شاه جا خو ماشوم و دغه خبره ده ګرانو کتونکو په دغه موقع باندې بیا دغه پولیسو ملوث دي ګینې نن سبا چې تاڼې ته د اکسیډنټ یا داسې وینه تتلې وي نو هغې کې بیا راپورټ کوي نو په عین موقع باندې چې کوم دی نو د خودکشۍ راپورټ شوی دی که نه دا د لور ده څو بچي دي ستا زما څلور جینکۍ دي او دوه میلکان دي بچي سویم کې سبق وایي دریم کې ته کوم ځای کې وې دغه ټایم کې کور کې کور کې وې چې خور دې مړه ده او خور له بتلې راتلې نلته به تا ته څه نه وي چې ما وخي څوک نه خیال به دلته ستا ساته خور به دې ساته ګرانه وي ورته تا ته ګرانه وه خاص ستا خو نوسی وه که نه او زما نوسی وه ما ورکړې وه په ډېر دغه باندې بس شوله نو خبرې نشم کولی ته څه ګوتمې مطمې هم تیستوي ګوتمې چې ایستلې دي د کویدنې د حوالې ته ایستلې دي نو خو یې داسې کړې وه چې دانه وانه کړې وه او خو په داسې وزن پرته و چې موږ ورو د خولې خبرې هم نشو کولی لاسونه دغه شان خپې دغه شان ګرانو کتونکو دغه پروګرام کې ملزم گرفتار شوی دی د دغه جینۍ قاتل چې ورته وایي اوس به مجرم دا به عدالت ثابتوي او دا به ښه تفتیشه چې پولیس ښه تفتیش وکړي نو د هغې نه به اصلي قاتل چې دی کې مزید نور څوک ملوث دي دا په یو کس مړه شوې ده په دوو کسو ده په نورو ده د هغوی پته ولګي د دوی دا غوښتنه ده چې دی کې د شفاف انکوایري وشي او هر سړی دی خپله لور وګڼي سبا ستا لور سره هم داسې کیدی شي په یو کور کې نو دې کې داسې تفتیش وشي چې کم قاتل دی ادې مخې ته راوستی شي چې آینده د غریب سړي په لور باندې ظلم ونه شي د هغه چاته پته لګي چې کله لور واده کوي او په ډولۍ کې کینی د هغه پلار د هغه رور دړه نه یو الله خبر وي چې 20 کاله 15 کاله غټه کی او بیا هغه واده کوي او بیا هغه لور چې هغه کور ته لاړ شي او بیا د رونو بېعزتي کوي یا د بېعزتۍ داسې حرکت کړي وي نو هغه د رونو او د پلار لپاره خو هم ډېر لوی تهمت دی د دغې نه هم ځان ساتئ ولې چې خپلې لوریانې کنټرول کې وساتئ چې د کور نه بغیر وځي نظر پې ساتئ چې دغه یو پیغور د له مخې له رانشي خدای د مؤمن مسلمان د دغه پیغور نه مو ساتي او دویم دا چې دغه زوی او دغه رور خو غږ کوي نو د لور کور مې روانېږي نو
ګرانو کتونکو د جهالت نه به وځو د حق په تپوس کوو او د حق په ملګرتیا کوو چې کوم ځای کې ظلم کیږي په زنانه باندې پلار ورور د ځان ته غیرت نه ودري بس په اسانه خبره اترې جرګه دوه درې کسه او راولی دی د مرګ ورسره چا کار نشته د مرګ ورسره چا کار نشته بس راوزلی دی لالچ دی په شړق ولګي خو چې تا ته کور کې داسې غم نه وي که نه چې دا دوی اوس ټول عمر به سوچ کوي چې زما د لور سره به نور څه کېدل مر ته خبره ولې راله او چې د مر ته خبره راله دی پسې شاته نور څه عناصر او دا پې د کم وخت نه ظلم کېده دا به دوی به صرف دا اړه خوري نو دوی دغه غوښتنه کوي چې دې کې انکوایري وشي قاتل چې هر څوک دی قرار واقعي سزا دې ورکړی شي چې آینده بیا دا بل چا سره څه نشي کولی دا خلک انتخابي غریبانان خلک دی خو دا وګورئ چې دا زه تاسو ته ښیم دا دې وایي چې دا تصویر ورکړه دا یې تصویر دی انشاءالله او بیا د دغه زنانه چې کوم دی نو زه تصویرونه وینم چې د جینۍ دا سر نه دی دا ویښتې ترې نه دی ترې نه را په ګوتو ایستلي دي په سر کې چاقولې ده ما اوس یو څو تصویران وکتل نو ډېر ظلم تشدد پې شوی دی الله دې یو پلار او مور ته داسې د لور ظلم نه ښیي ولې دا لور غوره ډېره خوږه ده خدای رحمت دی ډېره خوږه وي نو الله دې دوی ته انصاف ملو کړي انصاف دپاره موږ غوښتنه کوو چې څوک هم اصل قاتل دی چې هغه مخې ته راشي د چارسري د پولیسو لپاره دا یو چیلنج کیس دی چونکې اوس ملزم جیل ته تللی دی کیس په روان وي ټرایل به دې کې چلیږي دې کې به دوی ځان له وکیل نیسي او یو لوی قصه خطاره وي خو پکار دا ده چې دې کې پولیس تفتیش صحیح وکړي ډېره مننه